ډیر زیات ایکسپیرینس دی زما ځکه چې پوره د 15 کالو نه په دې ایرپورټ کې زه کار کوم. دا جهاز ما د سایټ ته پارک کو. څومره جهازونه چې دلته راځي که نه هغه ټول ون بای ون زه پارک کوم. پوره غټ ایرپورټ دی، ډیر غټ ایرپورټ دی او پوره لاس سنټوس کې داسې غټ ایرپورټ نشته. ډیره زیاته مشکل ډیوټي ده زما، ډیره زیاته سخته ده. بل پرایویټ جهاز راغی چې اوس دا سایټ ته کوم. اکثر د دې پرایویټ جهاز چې کوم مالکان وي که نه ډېر زیات بد اخلاقه وي، ځکه چې د دې قیمت ډېر های وي. د دې وجې نه هغوی ډېر زیات احتیاط کوي چې خپل جهاز په داسې کس باندې پارک کو چې د هغه ښه پوره ایکسپیرینس وي. داسې په اسانه چاله جهاز نشي ورکولی، خو په دې ایرپورټ کې صرف او صرف تورې دی. نو د دې به مجبوري هم دا وي چې دا خپل جیټ ماله راکړي. سر تاسو سایټ ته شئ چې زه د جهاز سایټ ته ودروم. ځوانه د شکل نه خو راته داسې ښکاري چې د صفایۍ کار کې په دې ایرپورټ کې او راته وی چې جهاز سایټ ته ودروم. ایکسپیرینس دې شته که نه؟ د دې جهاز ډیر های قیمت دی، ډیر های. سر پوره 15 کاله ایکسپیرینس دی زما په دې ایرپورټ کې. 15 کاله وشو چې دا ډیوټي ده او په دې ایرپورټ کې به تاسو ته بل څوک میلاو هم نشي چې تاسو جیټ پارک کی. چلو یار د دې خلکو دا خبرې وي که نه. ما خو تاسو ته په سټارټ کې ویلي وو چې په دې کې ډېر کسان ډېر زیات بد اخلاقه وي، ډېر زیات بد اخلاقه، د چا خاطر هم نه کوي. ګوره څومره بده خبره یې راته وکړه، راته ویې چې د صفایۍ والا ښکاري. صفایۍ کار هم څه بد کار نه دی، خو په موجوده ټایم کې زما دا ډیوټي ده. نو ځکه خفه شوم چې یار ته ولې داسې خبرې کوې. ملګرو ډېر زیات ایکسپینسیو دی دا جهاز. که چېرته ما ته الاو وی که نه نو دا جهاز به ما اوس پلای کلی هم وی، خو صرف او صرف ما ته دومره اجازت دی چې دا جهاز زه روان کم هم داسې روان کم او بویزم هلته یې پارکم. د دې نه علاوه ما ته مخکې هېڅ قسمه اجازت نشته. که کله هم څه ایمرجنسي وي که نه نو هغه ټایم زه کولی شم چې بیا جهاز پلای هم کم او سایټ ته هم کم. خو په نارمل حالاتو کې کله هم ماته اجازت نشته چې زه یو جهاز اور بیا خاص کر پرایویټ جهاز هغه پلای کم. ګینې ډېره زیاته مزه به یې کړې وه، ځکه چې دا جهاز زما ډېر زیات خوښ شو، ډېر زیات مې خوښ شو. سو فاینلی راغم جهاز به هم دلته پارکول وي په دې انګل کې. ډېر زیات مشکل کار دی، ډېر زیات مشکل. دلته چې کوم دا یلو لاینز ښکاري که نه، زه تاسو ته ښیم چې پهله د جهاز زه لږ صحیح سایډ ته بوځم که نه اور هغه لاین ته یې برابر کم که نه، نو بیا زه تاسو ته ښایم چې څومره مشکل کار دی. اصل کې ویره زما سره دا وي چې کله هم داسې د بد اخلاقه سړي جهاز وي که نه نو بیا زه په ټینشن کې یم. زه یم هسې نه چې څه سکرچ پکې راشي. ومو کتو دا یلو لاین چې کوم ښکاري که نه، دا زیړې زیړې کرښې هم په دې کې به پیکس ودرې، بالکل پیکس. نو بیا به ټیک وي، ځکه چې د دې نه علاوه په دې هنګل کې تقریبا 3 جهازونه پارکول وي. بیا چې کله نور جهازونه موږ دلته پارکو که نه نو هغه بیا ډېره غټه مسله جوړوي. د دننه نه تاسو کتو انټیریل د دې جهاز تاسو کته که نه څومره ایکسپینسیو دی، څومره ایکسپینسیو. اخوا یو بل پرایویټ جیټ ولاړ دی، دا هم ډېر زیات زبردست دی. خو د دې او دا کم چې اوس ما پارکو د دې دواړو صرف او صرف دا فرق وي چې هغه کې مطلب دا کم چې مخامخ ښکاري که نه په دې کې 4 کسان راځي، یو پایلټ او د هغې سره 3 کسان نور راځي. ټیک شو، دا لږ رکوټی وي. او د دې نه علاوه هغه چې کوم دی که نه په دې کې پوره ټیم راځي، کسان په دغه کې ډېر زیات راځي، ځکه د هغه قیمت هم د دې نه ډېر زیات سیواوي. دا جهاز بل چا پارک کړی دی، چا چې روستی دی زما په خیال چې هم هغه دلته. دا څو شو په جهاز څه تندر را پریوتو؟ دا څه کیدی شي؟ جهاز څنګه بلاست شو؟ اوس خو بالکل
بالکل ټیک ما ودراو، هر څه ما وکته، هیڅ قسم مسله پکې نه وه، هیټ اپیټیک و، هر څه بالکل نارمل و. نو بیا جهاز څنګه بلاست شو؟ دا اخر څه وشو؟ بیوقوف انسانه دا دې څه وکړه؟ تا خو زه تباه او برباد کړمه. سر ما خو هېڅ هم نه دی کړی، جهاز خو خود به خود بلاست شو، ما خو ورته څه هم نه دی ویلي او ما یې هر څه کتلي و سر، داسې هېڅ قسمه مسله پکې نه وه، بالکل نارمل و. خو سر پوه نه شوم چې اخر داسې څه وشو؟ ته به زما نه اوس بچ کېږي څنګه؟ ټیک پولیس والا ته کال کوم، تا خو زما تباهي وکړه، تباهي. ګوره سر ما هېڅ هم نه دی کړی، که زما څه غلطي وی که نه بیا به تاسو ته ما ویلي وو، خو زه د څه نه خبر نه شوم، ما هر څه چیک سر دا څه وشو؟ سر تاسو وکته که نه اوس تاسو به وایئ چې دا هم ما وکړه. سر اخر دا څه روان دي؟ دا جهاز خو نه ما دلته پارک کړی و او نه دی زه خبر وم، پته نشته چې دا دلته چا ودرولی. سر دا مو وکته که نه؟ یو منټ صبر وکړه بیوقوف انسانه، ستا د وجې دا تباهي وشوه چې زه اوس پولیس والا ته کال وکړم، بچ کېږې به نه. سر د خدای دپاره دا د پولیس کیس نه دی، د ایرپورټ خپله سیکیورټي شته دی. لږ صبر وکړه، تا زما د کروڑونو روپو جهاز تباه کو، پهله تا ته ما ویلي و که نه چې بیوقوفه ته نه پوهېږي په دې. زما په خیال چې د دې کس نه د خلاصېدو لار زما بله نشته. اوس چې دلته نه خپې وباسم، که د ایرپورټ سیکیورټي راغی که نه نو بیا زما خیر نشته، چوپ چاپ ځم او په خپله ډیوټۍ بالکل په خاموشۍ سره ودرېږم، ځکه چې زما هېڅ قسمه قصور نه و. هغه پرایویټ جهاز ما راوستو، پارک مې کو، ما یې هر څه چیک کړي و، خو پته نشته چې څنګه بلاست شو. دویم جهاز څنګه بلاست شو؟ دا جهاز راغی، دا هم پرایویټ دی چې د پایلټ ترې راکوز شي او دا سایډ ته ودروم. څه ټینشن یې راته جوړ کو، سړی ډېر زیات کنجوس و، پته نه یې څه مصیبت یې د ځان سره روړی و چې پایلټ صرف او صرف راکوز شي که نه نو بیا دا جهاز هم سایډ ته کوم. ډېره زیاته مزه راکوي، ډېره زبردسته ډیوټي ده زما. یا الله ته خیر وکړي، دا څه وشو؟ دا څه مصیبت دی؟ اوس به مې په سر را پرېوتی و دا جهاز. ټیک ده چې هغه دوه جهازونه ما بلاست که، زما غلطي وه، نو بیا دا جهاز څنګه بلاست شو؟ دا څه وشو؟ دا اخر روان څه دي؟ زما په خیال چې دا کیسه مکمل بدل ده. هغه کس که پولیس والا ته کال کړی وي که نه، اوهو یار دا خو پولیس والا راغه، سیکیورټي والا نه مې ټوپک واغوسته. لیسټر ته دلته څه کې؟ یا لکه دا لیسټر څه کوي دلته؟ لیسټر دې خوا راشه یار، لیونی شوی په ایرپورټ کې څه کې؟ دوریا ګاډي ته خېجه، ګاډي ته راځه راځه. سالمه ته په دې ټایم څنګه راغې؟ زما په خیال چې څه ګړبړ شته دی، ځکه خو لیسټر ایرپورټ ته راغی او بیا ما ته وایي چې ګاډي ته خېجه، ګاډي ته. لیسټر څه کیسه وه؟ دوریا ګاډي وباسه دلته نه، په ټوله کیسه به دې پوه کړم، شابه جدي کوه شابه. لیسټر داسې څه کیسه ده؟ دوه جهازونه زما د مخې بلاست شو او هغه کس په ما باندې الزام ولګاو، اوس دریم خو تا وکتو که نه؟ بالکل بالکل دوریا، پولیس والا را روان دي، ته دلته نه ځان وباسه. اصل کیسه دا ده چې ما اورېدلی دي چې یو هیکر د لاس سنټوس ټول جهازونه بلاست کول غواړي، هغه ټول سیسټم هیک کړی دی. دې وجې نه زه ایرپورټ ته راغم، ما وی چې زه یې په خپلو سترګو وګورم چې آیا دا حقیقت دی او کنه چا د دروغو پوسټ کړی دی، او چې ومې کته نو خبره بالکل حقیقت وه. دوریا اوس د لاس سنټوس آرمي بیس ته ځان ورسوه، ګورو کنه چې هلته کې څه حالات دي. خو لیسټر اوس د دې حالاتو نه به لاس سنټوس بچ کوو څنګه؟ دا خو ډېره غټه خطره ده، دا خو به ټول فایټر جیټس او د دې سره سره کمرشنل جهازونه هم تباه شي، خیر کوو به څه؟ دوریا ته داسې کار وکړه، اوهو دوریا وګوره کنه مخکې دا سرې لمبې وینې دا یې هم تباه کړه. ما درته وویې کنه چې ډېر زیات خطرناک هیکران دي، ما یې هر څه په دې خپلو سترګو کته.
چیلنج ورکړی چې د پوره لاس سنټوس جهازونه به مونږ ختمو. لیسټر بیا ټایم ویسټ کول نه دی پکار. د آرمی چیف سره ملاقات ضروری دی او تا ته پته ده که نه چې آرمی چیف په هغه مخامخ چې کوم ټاور په نظر راځي هم دلته کې آفس دی. ټیک ده توریا په جلدی آرمی چیف ته ځان رسول پکار دی. که چېرته هغې په مونږ یقین وکړي که نه نو کیدای شي چې لاس سنټوس بچ شي. راځه ما سره راځه. دا څه شو؟ دلته خو څه کسان په ځمکه پراته دي. دا څه دي؟ زما په خیال چې دلته یې هم اټیک کړی دی خو د هغې اټیک خو څه مختلف دی. سر زه د لاس سنټوس په ایرپورټ کې کار کوم. سر که ستاسو اجازت وي نو. یا لکه دا تاسو دلته چا را پرېښوستی؟ اجازت درله چا درکړی په دې حالاتو کې؟ سر مونږ ته پته ده زمونږ په ایرپورټ باندې هم ډیر خطرناک اټیک شوی او اټیک داسې اټیک چې ټول کمرشنل فلایټونه تباه او برباد کا. سر لیسټر ډیر زیات قابل دی. یا لکه دلته نه لاړ شي چې نه چې خپې او لاس در نه کټ کم. ظالمانو دې حالاتو ته وګورې. تا په ما پسې دا ګوټ سړی راوستی راته وایي چې دا ډیر زیات قابل دی. دا به مال سوګي په دې حالاتو کې. سر لږ په عزت سره خبرې کوي. دا ډیر زیات غټ هیکر دی. د دې سره ټول معلومات شته خو تاسو ورله صرف او صرف یو کمپیوټر ورکوي. ډیر زیات کم دی. که ټایم وراله خراب کو نو بیا مو خیر نشته. سر حالات ډیر زیات خراب دي. پلیز سر. ټیک ده چې ته دومره قابلي نو بیا لږ مخکې راشه زه ګورم. لیسټر ته راشه مخکې خپل کار شروع کا کنې لاس سنټوس به مکمل تباه شي. بې فکره شه سر تر څو پورې چې لیسټر جمدی وي که نه. سر دا راته وایه چې څو جهازونه ستاسو په هوا کې دي؟ چې کوم جهازونه په هوا کې وي هغې ته اطلاع ورکړې چې تاسو به لاندې نه راځئ. 10 جهازونه په هوا کې دي او 20 جهازونه دلته دي. جلدي وکړه کار شروع کا. ټیک ده سر تاسو غوسه مه کوئ. چې تاسو غوسه کوئ که نه نو بیا زمونږ کار ډیر زیات خرابیږي. صرف او صرف یو کمپیوټر پکار دی ماته. سر خو یو خبره واوره که ټایم دی راله خراب کو جهازونه تباه شو که نه نو بیا به درله پانسي در کوم. پانسي داسې دی بیا نه پرېږدم. ډیر زیات قیمتي جهازونه دي. هیڅ به نه کېږي. صرف او صرف یو کمپیوټر پکار دی ماته. بیا تاسو بالکل بې فکره شئ چې د دې هیکرانو سره درله زه څه کوم. لیسټر چې په هره طریقه کېږي که نه نو دا جهازونه د بلاست کېدو نه بچ کا ځکه چې په دې کې خو خلک هم دي. بالکل کم جهازونه چې اوس را روان دی او کینی که نه نو په هغې کې ډېر زیات پاسنجر دي. بالکل لیسټر کمرشنل فلایټس چې کوم را روان دي که نه په هغې یو جهاز کې تقریبا 700 400 200 خوشه کسان وي. دا به بچکول پکار وي لیسټر چې څومره په جلدی کېدی شي. موبایل کېده وکه نه یار. توریا موبایل څنګه کېږدم؟ ډیر غلط خبر راغو. ته چې په کوم ایرپورټ کې کار کوې په هغه کې جهاز کېناستو والا دی. 250 کسان دي چې څومره جلدي شي کېدلی چې هغه جهاز ته کېناستو ته پرې نږدي. زمونږ ورسره رابطه نه کېږي خو لاړ شه چې هغه جهاز څنګه کینی ډایرکټ اپلای کا هلته نه یې پاسه واګینې هغه به هم تباه شي. پوره 250 کسان په یو فلایټ کې. لیسټر که دا جهاز تباه شو که نه ډېر غټ نقصان به وشي. نو ځکه خو درته ویم که نه چې مسلمانه ځان ورسوه خپل ایرپورټ ته. پوره 250 کسان دي. که دې ته نقصان ورسېدو د هغې د خاندانونو به بیا څه کېږي؟ ټیک ده لیسټر زه لاړم خپل ایرپورټ ته. ته دا حالات بالکل هینډل کا. پته نشته چې آخر دا څوک کوي او ولې داسې کوي. په دې کې خو صرف او صرف جیټس نه دي مکمل د انسانانو نه ډک وي. په یو فلایټ کې 250 کسان ماشومان پکې هم دي زنانه پکې هم دي هر قسم خلک دي. پته نشته چې دا آخر څوک کوي. دا څومره بې رحمه هیکران دي چې هغې فلایټس مکمل فلایټس هیک کوي او بیا هغه بلاست کوي. اخر دا کوي څنګه؟ لیسټر په دې خبرو مکمل پوهیږي. بهرحال په دې ټایم کې مال نور هیڅ هم نه دی کول پکار. صرف اور صرف د لاس سنټوس چې کوم مین اور انټرنیشنل ایرپورټ دی هلته کې ځان رسول پکار دی چې زه هغه جهاز
بچ کم ځکه چې په دې جهاز کې پوره 9.5 کسان دي. سو فاینلی ګیټ خو کولاو شو او دا ډنډه خو تر اوسه چوته نه کا. داسې کار کوم چې ټایم ویسټ کول نه دی پکار. خیر دا بله ډنډه ځان ته برابر کی. دا خو خوا چې لیسټر په ټایم باندې ایرپورټ ته راغی او د دې هر څه معلومات ورته شوی. که داسې نه وه که نه او لیسټر ایرپورټ ته نو راغلی یا ورته څه معلومات نو پته نشته چې نور به څومره تباهي کېدلې او بیا په ما به هم کیسونه کېدلې. ملګرو ایرپورټ ته خو انټر شوم او زما په خیال کنه هم دا فلایټ دی ځکه چې ماته لیسټر ویلیو چې څومره په جلدی شي کېدی کنه ځان ورسوه. که زه لږ هم لیټ شوی وی کنه نو بیا به د دې فلایټ دلته ډېر زیات ټایم شوی وی خو بالکل په جلدی شارټ کاټ راغم. داسې شارټ کاټ چې په پوره ژوند کې ما دومره سپیډ چېرته هم نه ولګولی چې اوس دا جهاز صرف اور صرف ودرېږي چې پایلټ ته څنګه راکوز شي که نه. ځکه چې پایلټ دې وخت کې زما اواز نه اوري. د جهاز انجن بالکل کولاو دی. سټارټ د انجن نو هغه زما خبرې به چېرته اوري. چې پایلټ څنګه راکوز شي که نه نو بیا به دا جهاز ما فلای کړی وي. دلته یې دومره نه پرېږدم. سو فاینلي پایلټ خو راکوز شو چې دا جهاز فلای کم او دلته نه یې وباسم. ځکه که لږ ټایم وشو که نه نو بیا به دې نه پسنجر هم راکوزېږي او پته نشته چې کوم ټایم کې پسنجر راکوزېږي او په هغه ټایم کې دا جهاز بلاست وکړي که نه نو بیا به څومره غټه تباهي کېږي څومره غټه تباهي. اوس چې کله زه دا جهاز په هوا کم لیسټر به د دې هیکینګ شروع کړي. کله چې هیکینګ شروع کړي نو هغه هیکران به بیا د دې سیسټم بالکل نشي هیک کولی او کله چې لیسټر دا هیک کړي که نه نو دا به بیا د تباهۍ نه ښه په اسانۍ بچ شي. یا لکه بس که کنه ظالمه پایلټ خو کوز شو د دې جهاز نه څه کېده. لږ صبر وکړئ جهاز کې لږه مسله ده. تاسو به بالکل ټینشن نه اخلئ هر څه به ټیک شي. یا لکه دا ته څه کې ظالمه دا خو صرف او صرف دا کار دی چې جهازونه سایډ ته کې اوس دا ولې فلای کې. لږ صبر وکړئ سر د حوصلې نه کار واخلئ. په دې جهاز کې لږه مسله ده که نه په تفصیل مو پوه کوم چې اخر مسله څه ده او زه دا جهاز ولې دوباره فلای کوم. ټیک ده پته نشته چې دا څنګه ایرپورټ دی هېڅ په حساب کتاب یې نه پوهېږم. سر تاسو ټینشن مه اخلئ خو په دې جهاز کې دا مسله ده چې د دې سیسټم هیک شوی دی. که 10 منټه مو ایثار کو نو دا به بلاست شي خو سر چې دا په هوا وي که نه دا به بیا د بلاست کېدو نه بچ شي. سرجي تاسو داسې کار وکړئ چې زه دې اوبو ته نږدې کېږم څومره پسنجر چې دي هغه ټول دې اوبو ته ودانګې لاندې. یا لکه لیونی شوی څه موږ سره ماشومان دي. سر ټایم ډېر زیات کم دی. تاسو لاندې دې اوبو ته ودانګې لاندې به تاسو ته آرمي والا ولاړي د هغې سره کښتۍ ورسره دي. تاسو به بیا سایډ ته کي شابې جلدي کوئ. اوهو یار دا مو څه په عذاب اخته کم. جهاز ښکته که دومره بره نه مونږ جم نشو لغولی. جهاز لاندې که. ټیک ده سر لږ حوصله وکړئ. پوره 750 کسان دي په دې جهاز کې څه یوازې ته نه یې. نو دا خو زه هم ویم که نه چې 900 کسان دي اخر دی به دلته نه ټاپ څنګه لګوي. بس سر ایمرجنسی دا که ټایم مو ویسټ کو که نه نو کېدی شي چې پوره جهاز بلاست شي او تاسو په دې کې وسوځئ. ټیک ده جهاز لاندې کا مونږ لاندې ټوپ وهو. یا الله ته خیر وکړي هلکانو ماشومان او زنانه د ځان سره ښه برابر کې او لاندې ټوپ وهئ. لاندې آرمي والا راځي هغې به بیا مونږ دلته نه ریسکي کوي. ډېره زیاته بخښنه غواړم که ما چېرته دا جهاز په هوا کړی نه و نو دا به اوس مکمل تباه او څوک به هم په دې کې جمدی نه پاتې شوی. تاسو ټول ښه په آرام سره لاندې جمپ ولګوئ. ټیک ده زما په خیال چې ټول پسنجر لاندې لاړ سمندر ته. اوس به د آرمي والا راشي او هغه ټول کسان به دلته نه ریسکیو کي. هیڅوک هم آواز نه راکوي. ټول کسان ته دې لیسټر کالو کو هیلو لیسټر. دوریا ویلډن ټول خلک دې د مرګ نه بچ کا. آرمي والا مې هم وکته چې هغې ټول ریسکیو کا.
توریا او د ټولو نه غټ خبر دا دی چې د جهاز سیستم مې مکمل هیک کړی، اوس به دې جهاز ته هیڅ هم نه کېږي. او که ته غواړې که نه چې هغه کس ختم کړي، څوک چې د ټولو نه خطرناک هیکر دی او دا کار یې وکړو، نو د هغه زه به درته لایو لوکیشن در ولېږم، لاړ شه او ختم یې که. دا څه وی لیسټر چې تاسو سره دومره معلومات دي که نه، نو ما ته یې لوکیشن راولېږه، زه به د دې سره اوس ګورم بچ کېږي به نه. پته نشته چې اخر دا ولې داسې کوي. څومره ډېر زیات پاسنجرو په دې جهاز کې، د دې نه علاوه نوره هم ډېره زیاته تباهي وکړه. اوکې توریا، د لاس سنټوس آرمي چې څومره فایټر جیټس وو هغه ټول محفوظ دي. تھینک یو لیسټر. زه ځم، د هغه کس لوکیشن ما ته سینډ کا، زه ورسره نور هیڅ نه کوم، صرف او صرف یې گرفتاروم او د هغه نه پس یې بیا پولیس والا ته حواله کوم. ولې کوي داسې کار؟ څومره نقصان یې خلکو ته ورکو، پته نشته چې په دې کې اخر دې ته څه پیدا کېږي.